چرته غیب یا جب ګل صاحب ډېر وخت شو بیا هغه نورو سنجیده خبرو ته به بیا راځو. په خپل اټ سلف یو کوېسچن دی کوی تم کا دا جی داسې ده چې دا کار داسې د بوج نه دی، دا د مشقت کار نه دی، د ځان خلاصي کار نه دی، د زور کار نه دی، او د شور او د غوغا کار نه دی. دا چونکې کریشن دی، ساینټیفک کار دی، او کریشن او ساينس چې کوم دی دا تنهایی غواړي، لږ ټایم غواړي، او بیا د هغې نه بعد دا یو بوت جوړیږي او بیا یو څه کار کېږي. نو که صرف په تعداد باندې نو د خلکو خو شپږ سوه اته سوه فلمونه دي او هغې پې ویاړم دي او خوشحالم دي، او زم خوشحاله یم چې زه خیر د هغې دا خوشحالي چې ده دا ورته ډېر مبارک شه چې هغې پې خوشحاله دي، چې هغې پې خوشحاله دي. خو زما چونکې طبیعت کې یعنی تیزی نشته، دا کار ډېر د خوند دی، ډېر د مزې دی، ډېر د کریشن دی، ډېر ساینټیفک دی، او ډېر په طریقه کول غواړي. نو زما خیال دی چې څومره ټایم کې زه دا شی کوم، زما خیال دی همدومره ټایم دی دپاره پکار وي. خو زما لایف ټایم کې به یو څو فلمونه زیات بنئ، دا زما ماته د دې خبرې پته شته. زما یاد شي که ده لکه موسم راتګ هغه ټایم کې د پاکستان ټلویزیون بلې ټولو به راسره بیا خبره کوئ، سپیډ هم ډېر کم و. اوس چې دی هغه نن خو سکرپټ او ایکټینګ او دا سیزون میزونه خلک نه دا کوي ټک 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 دا زمونږ اف ام ریډیوګان هم داسې وایي السلام علیکم عقیل یوسفزی یم، بیا وایي ډینګه ډینګه لکه چې دی ولانجه چې دی بیا به وایي چې ښه عقیله یوسفزي صاحب نور هم څه ووایه که نه. لکه هغه د میډیا ټرینډ چې کوم دی هغه ډېر زیات سطحي غوندې شو. خو د موسم خلکو نوټس واغسه، بیا چې د اټک نه اخوا بیا لاړئ هغه څنګه لاړئ هغه به راته خبره کوئ، ځکه چې پروګرام چې دی ستاسو په شخصیت او په کار باندې دی. بیا چې دی سورج کې سات پیاس د فریب خو زما کرکټر تر اوسه پورې نه هېرېږي، هغه چې کوم د بلکې زما خیال دا چې موږ تاسو او د رایټر او د ډایرکټر اصغر ندیم سید زما په خیال مستنصر حسین تارړ او راشد ډار یس، او بیا د رانی مرحومه چې دی کیمستري هغه چې کوم کیمستري او کوم لکه ډېر بولډ سبجیکټ په هغې کې. بیا منچل کاسو د اشفاق احمد سره کار کول چې کوم دی که نه د مستنصر حسین تارړ سره کار کول متبرک، بیا نصرت ټاکور غوندې دغه رنګې بیا فلمونو ته خو به بیا راځو پکې، یا د هغې نه مخکې چې دی اولنی فلم 95 دی یا دغسې زما په خیال باندې دی قیامت سے قیامت تک 1989 یس. خو په دې کې هغې باندې به هم دغه کوي ما ته نه ښکاري چې په یو ګنټه کې به دا احاطه وشي میلې جنم کې میلې چادر چې هغه د 1700 خواوشا کې چې د 1200 د هغې شوز شي او تاسو پکې هغه یو دوه کرکټرو کې شامل وي چې هغه د اخیره پورې تاسو هغه ودرېدئ. دا سفر چې دی زه بیا هغه خبره کومه چې د دې فیم اخیستو دپاره یا د دې شهرت یا د کار اخیستو دپاره ضروري ده چې د اټک د پل چې کوم دی یا د سیند چې کوم دی نو دا به اخوا دلته کې قدر نه کېږي د خلکو، ځکه زمونږ اورېدونکي چې دي یا کتونکي هغه پښتانه دي. عقیل صاحب ستاسو سوال کې درې څلور خبرې یو ځای شولې، جی بالکل سټیج او فلم او بیا ټلویزیون او بیا د هغې نه بعد اټک. نو اټک نه بعد اټک نه هغه سایډ ته مستري ډېر تکړه دی، مکینک ډېر زبردست دی. زما مکینک د هغې نه چلم نه زده کوي او مشکلاتو کې مچوي سړی، نو زه هم دلته لږ په مشکلاتو کې اچولی وم. خو الله مهرباني وکړه، آیو پلے و 3 کبوتر په 1986 کې د جانزیب صاحب او د ډاکټر ډینس آیزک لیکلی وه، هغه پلې دوی وکتل او زه لاړم. فارچونیټلی انفارچونیټلی چې څه تاسو ورته وایي ستاسو خوښه ده، خو زما قسمت چغه والې وه او زه لاړم او هلته راته الله یو لاره جوړه کړه او کار وشو د ټلویزیون په حواله. مطلب دغه ستاسو سوالونه به زه لږ په منډه زم تاسو سره روان یم چې ټایم هم ډېر تیزۍ سره ځي او واقعي سبجیکټ ډېر واسټ دی، ډېر غټ دی، په یو پروګرام کې نه راغونډېږي. خو زه خیر یو نشست په زندګۍ کې یو ځل بیا کوو که خیر الله که موقع راکړه. نو خبره دا وه چې موږ اوسه پورې هم د اټک سبټیټیوټ پیدا نه کو، یعنی د اټک نه د هغه غاړې میکانیک سبټیټیوشن چې کوم دی که نه سبټیټیوټ هغه موږ پیدا نه کو. دې خوا موږ کوشش کوو، یعنی موږ ډسپلین ګولۍ جوړه نه کړه، موږ غوړي جوړ نه کړه، موږ د دالو کرونده ونه کړله، موږ چڼه ونه کرله، موږ اوبه م یقین وکړه چې هغه د څښلو اوبه دي هم هلته نه راځي چې هغه پیورفای شي فلټرایز شي.
نو موږ څه جړاو جوړو هغه داسې څه خبره ده چې یو ده چې پاغي دا خبره خو کو کنه چې دا چې د موږ ډېر لنډ خو موږ د مخالف سازشونه کوي هر پښتون ته په هر کار کې چې ده کنه په هر خبره کې سازش کوي دا زموږ نفسیاتي مسله ده دا بس یبا دا سی به زما خیال دی زموږ به نفسیاتي مسله ای او که زی ډیر زیاته په دې باندې څه خبرو کوم نو ډیر دوستان ګوري لګیا دي او زمونږ خبره اسیم خلک کله کله بده وګوري نو زه زیات څه نشم ویلې او خو الله دی وکي چې هغه دور هغه ټایم او زر راشي مونږ په خپل لایف ټایم کې وګورو چې دا خلک واقعي هغه رنګ شي چې څنګه پکار دي چې د خپل ټیلنټ قدر وکړي. زه خو لاړم زه خو بس زما لایف ټایم بس نور ډیر خلکان انجینرګانې نور د کار خلک انجینیرز ډاکټرز ډیر خلک دي چې ای په لاین کې دي او د هغې مخکې فیوچر اپروچ دی د دې کار دپاره. نو بس دا د زندګۍ منډه ده او بس ورپسې روان یو. دا حقیقت ما یو اخبار کې کتله چې شمس ناسته او زه خو زه هسې چې دی د ادیبانو او شاعرانو چې دی که نه زه مخالف غوندې یم. دغه یو وجه دا ده چې زه کېدای شي زه نه یم زه هم پښتون یم که نه دا نفسیاتي مسله خو شته. زه ښه دی چې دا شاعران او ادیبان چې کوم دي که نه دوی چې په خپله باندې وایي نو بیا د نوا توقع کوي خو د بل چا تعریف کې دا ډېر زیات کنجوساني دا راته لږ کلیر کوي چې مستنصر حسین تارړ چې کوم دی هغه ډېر کنجوس واقع شوی دی د چا په تعریف کولو کې. خو ما داسې کتل چې هغه وی چې دا میکینیکل اکټر نه دی عجب ګل چې دی ډېر جینون اکټر دی د متبادل نشته او هغه وی چې ما له د ده نوم هم نه راتلو او ما د پېښور یو ډرامه وکته او بیا پېښور سنټر سره مرابطه وکړه چې دا پلانې هلکو نوم هم نه راتلو. دغه څه قصه وه لکه هغې چې دي هغه مردم شناس دي هغه پوهېږي چې د کس کې ټیلنټ څومره دی بیا دومره کویک ریسپانس. نو ګوري چې دا به لږ بیا شاته لاړ شو که نه ګل حمید نه به شروع شو الله دې وبخي. اوس هغه ګوري یو جاټ سړی یو عام دی یو پیرپیایي یو کس اوسېدونکی چې کچا کور کچا دیوالونه کچا شانتې پټي پوله پټي په هغو کې لوی شوی سړی لاړ هندوستان له خیبر پاس یې وکړو ډېر فلمونه یې نور داسې وکړل او په هغې کې هغه د دلیپ صاحب نه مخکې سړی دی دا هغه ټایم لا فلمونه بلیک اینډ وایټ او ګونګي وو اواز نو دا د هغه فلمونو هیرو شو بیا ډایرکټر شو بیا رایټر شو بیا یو نوې اره راغله بیا د دلیپ صاحب ټایم راغی بیا هغه وګورئ چې د دې ځای نه لاړو دنیا یې بدله کړه. فروټ مرچنټ یو عام سړی یو مطلب ظاهره د تاجران او هلته لاړ شي هغه هغې کې سبق هم وایي هغه د هغه کار چې کم سپیشلایزیشن دی چې د کم کار هغه ماسټر دی دا په هغه پیک ته ورسېده او هغه یو مثال سیټ که په هغه ځای کې چې نن هندوستان وایي چې آپ کیا دلیپ کمار ہیں دا ډېره غټه خبره ده که نه. نو زه عرض دا لرم چې دا لاهور یا کراچۍ زموږ دپاره هم همداسې یو ځای ولې چې پاکستان خو جوړ شو 1947 کې اوس بیا بمبئی زموږ دپاره نه وه نو زموږ دپاره بمبئی لاهور وه. نو په لاهور کې چې موږ سره کم ادیبانو شاعرانو یا رایټرانو یا ډایرکټرانو نو زموږ گزاره به موږ په همدې باندې کوله ولې چې دا حاضر سټاک خلک وو او دا هم د هغې لیګسي وه د هغه ډایرکټر لیګسي دلته پاتې وه رایټران ظاهره ده چې کوم ډایرکټران جا کاردار صاحب شاګردان او محمد کمال پاشا او دا نور خلک چې کوم دا ټول نو بیا د دین هم دینه به موږ زده کړې کولو همدغه زموږ استادان هم دینه موږ کار زده کړو خو په هغې کې اشفاق صاحب هم ګورئ جي عام ادیب دی او هغه خو تعریف کوي هغه کوي اباسین صاحب هم کوي اباسین صاحب کوي د خوښې د خلکو کوي دا واحد نیچرل ستاسو زه یو خبرو کوم په پښتنو کې واحد نیچرل سړی دی نیچرل دې سړي کې ما بناوټ نه دی. خاص زما په دې خوښ دی که نه عجب ګل صاحب چې دا بعضې کرکټر یا شخصیات زموږ د معاشره داسې وي دوی چې محفل ته لاړ شي یو خو دوی ځي ما او تا نه ځو ما ته پته نه دا نه زه نه چې وختي راغلی ما یا د خصوصي دغه مې ښودی نه دا زما ستاسو سره هغه مینه ده او ستاسو هغه یو پروټوکول دی او تاسو دلته کې اگر چې پېښور یې خو لکه د لاهور ته به روان یې پکې اباسین صاحب کې مې دغه کار خوښ دی او شمس هم په هغه لار روان دی یو څو ملګري زموږ داسې چې لاړ شي محفل کې یو دغه جوړ کړي پښتنو ته د دې ضرورت هم دی. خو دا والا قصه بیا تاسو چې مستنصر حسین تارړ هغه ګوره مشهور دی په کنجوسۍ باندې ټیک ده خو دا زه تاسو ته وایم دا یو دغه سره بیا تجربه څنګه وه ځکه ډېر غټ رایټر دی ایګزیکټلی ما یو بل ایکټر دی زه نام نالم د اردو ټیلیویژن ډېر غټ نوم دی هغه ماته ویل چې عجب گل کبھی کسی کی تعریف نہ کرنا جب آپ اس کی تعریف کرو گے نا وہ تباہ ہو جائے گا. کیدای شي چې دا فلسفه شاته کار کوي لګي که نه او دا یقینا دم چې کله تاسو د یو سړي تعریف وکړو د هغه امپایر تاسو ډیمیج کام تاسو راوغورځو
ولې چې خو ټک شو کنه په یو شي کې چې بس هم زېما او وکیل صاحب زما ډیر تعریف وکړو او تارړ صاحب دا ویل او فلانی دا ویل زه ډیر غټ سړم نو دا تاسو ودرې رفتار ماتای تاسو کنه نو زما خیال دی چې دا خبره داسې خم دا ولې چې تارړ صاحب په خپل ځای یو ډیر غټ سړی دی سفرنامه نګار دی اول داسې د مارنینګ ټرانسمیشن موجد دی او ډیر کارونه داسې کړي موږ سره خو زما خیر یعنی په ما د هغې احسان په پښتنو احسان دی زه دا ګڼم چې هغه دا کړی دی. نه د میکانیکل اکټر څه ته وایي؟ میکانیکل اکټر جی ایگزیکټلی جوړونکی مستری اکټر چې په هغه کې نیچرل یا چې هغه نیچرل نه وي نیچرل بورن اکټر نه وي که نه هغې ته به څه وو اپیرل اکټر نه وي هغه جوړوي مثلا هغه به که هغه ودرېږي هغه به سټایلش طریقې سره د هغه په هغه ولاړه کې به بناوټي د هغه په خبره کې به بناوټي د هغه په لهجه کې به بناوټي د هغه په کانټینټ ویلو کې به بناوټي نو هغه میکانیکل اکټر دی دا ښه اصطلاح ده دا زما خیال دی تاسو جوړ کړی اکټر جوړ کړی یا جوړولو والا چې کله که نه ځان جوړوي یو وي نیچرل بورن اکټر چې هغه پیدایشي هغه د هغه چغم لکه پښتانه چې زموږ دي که نه تاسو وګورئ دلته دا زموږ د دې خطې شاعران چې کوم دي شمس صاحب ته پته ده دی یو کلاس سبق هم نه ویلی د یو کلي هلک یو په پوله پټي باندې ګرځي داسې شاعري کوي چې کمال یې پکې د دې مطلب دا چې دا نیچرل شاعر دی د چا نه زده کړه نه ده کړې په ده د الله رحم دی. ستاسو انټرویوګانې چې دي ما بیګام کتلې زه لږ ډېر تیاری کوم حالانکې زموږ خو ذاتي تعلق دی د فیملي غوندې یو. جی بالکل. تاسو د بل پښتنو کې د بدر صاحب ډېر تعریف کوئ هغه هم لکه د سوات هغه شاګرام کلی او لکه هغه بیکګراونډ او هغه بیا د هغه دوره ته یو داسې بادشاهي کې چې هغه دور کې په اردو میډیم کې وید مراد دی په هغه دور کې چې دی محمد علي صاحب دی په هغه ټایم کې چې دی ندیم صاحب دی که دا پیلرز وو که نه دا معمولي خلک خو نه اوس خو خلکو ته دا پته هم نه لګي نن سبا خو د ډرامې چې زه ګورم په هغې باندې به راځئ نو زه هغې هغه فرق نشم کولی ټولې جنکۍ یو شان ښکاري ټول هلکان یو شان ښکاري بغیر د نعمان اجاز نه یا ستا غوندې هیرو نه پکې نو دیم نیچرل اکټر و دا بدر منیر صاحب او د څنګه په دغه پسمانده دور کې یا په دغه دور کې چې د فلم ټرند هغه سیوم نه د خلک څنګه داسې راونیول که نه لکه چې موږ یو اولنی هیرو ورته ویلی شو چې د هغه چاپ تر اوسه پورې موجود دی نو هم دا کس و د عقیل صاحب د بدر صاحب دې نه غټ کریډټ بل څه کیدی شي چې هغه د پښتو ژبې اول ښودونکی یعنی د اکټینګ اصطلاح یعنی اکټینګ پورټری کول په سکرین باندې کنه چې اکټر صحیح دا خو په اردو کې وو کنه په انګلیش کې وو په پنجابي کې وو په پښتو کې فلم نو د پښتو په سینما باندې اول ځل لارجر دین لایف یو سړی راغی او هغه ودرېدو هغه به موږ ته پلار پلار هم ښکارېده مشر رور به هم ښکارېدلو او یو غیرتي سړی به ښکارېدو دا میکانیکل نو دا نیچرل اکټر و دا غي ریزن دا چې د لهجه ورکړه اول ځل پښتو فلم کې خبرې لا هغه ماډل سیټ کو د لهجه ورکړه چې یو جاګیردار سره به خبره څنګه کې یو غریب به امیر سره څنګه جنگيږي دا غنه به حق څنګه غواړي نو دا اوس کچرته دایته د بازي خلک ځکه چې بدر بابا یا نو تم دا غوري لګ تاسو لګ احترام وکي یو سړی پاینر دی هغه یو بنیادی خې دی هغه دغه کار ماهر او ماستر کاسو اغله خو دی ملک په کبدي صوبه کې کم از کم پکار دي چې باقاعده یو روډ یو یو لایبرری یو میوزیم دغه په نوم باندې وي زه ډیر افسوس کوم چې په شاګرام کې په سواد کې د سواد د خلکو نه زما ډیره ګیله ده الله دې ولا په هور کې چې د سواد د مدین دا روډ چې دی د بدر صاحب په نوم باندې کې بالکل کنه دا خو دومره غټ سرویس دغه کس چې کوم دی هغه خو ما خیال دی چې لایف کې بیا یو ځل بدر منیر راځي بدر منیر لتا منگیشکر محمد رفیع دلیپ کمار جان شیر خان جهانگیر خان دا لیجنڈز دا دی زنیم دا لیجنڈز دی هغه موږ چې ټکې نن سبا هم کړی که نه هر زړي ته لیجنډ دا لیجنډ داسې نه دي لیجنډ چې د خپل کار کې یو کسي او هغه د هغه اهمیت او د هغه کمی بیا په څوک پوره کولی نه شي دا یې د لیجنډ صحیح اصطلاح ده نو بدر صاحب خو بیا یو کس خو بیا نشو راتلی او دا اوس چې کومه کیسه روانه ده نو تاسو دا تاسو کو چې جنکیانې ولکان یو رنګ دي نو او قسم یو شان دي تاسو خو سکرپټ هم چې ډېر ډیفرنټلی کوي بس دی مجبوری دا غیر ریزن دا چې دی لجی دا سینما والا چې کوم دی کنه دی ولا یو ډیماند ورکی حالانکه فلم چې دی د سینما محتاج نه دی د ډیماند محتاج سینما د فلم محتاج ده بالکل ایگزیکټلی ما چې کله فلمونه جوړ کړی دي ما سینما سره اګریمنٹ نه دی کړی چې زه سینما
زه دا فلم جوړوم تیالی یا نالی بای ستا سینما ده هغه یو کمره ده هغې کې تا یو مشین لګولی دی زه کریټر ما هغه جوړ کړی دی اوس ستا سینما پکار دی چې زما د فلم تابعداري وکړي او هغه خلک وبلي او هغې راوغواړي چې هغې ته ووایي چې بی راشي وګورئ چې دې ته وایي فلم نو دوی څه چلو کو دا شی الټه شو د هغې ریزن دا دی چې میکر کمزوری شو میکر چې کوم دی جوړونکی که نه هغه سپیچ لیس شو هغه د هغه محتاجه شو هغه وله ډیمانډ ورکړي چې واله دا 20 لک روپۍ زما ده او 20 تکو فلم ماله جوړ کړه زه فلم داسې نه پکار فلم د پبلک په پلس باندې د هغې په رګونو باندې به ګوتک دی چې پبلک څه ټایم څه شی غواړي لګیا دی هغه شی به خلکو له ورکوي خو د پبلک انوانټډ یا ډیر بد ډیمانډ به هم نه پوره کوي سبا پبلک دا ویلی شي چې وایي دا وکړه ټرنډ به میکر جوړوي ټرنډ سینما نه جوړوي ټرنډ صرف میکر جوړوي میکر مینس ډایریکټر او رائټر ناٹ پروډوسر فاینانسر دی هغه فاینانس کوي هغه ګټي پی او په دې لپاره کوي چې زه وګټم ما کراچۍ کې وکړو ډېر وخت شو زما په خیال عجب خان چې تاسو بدر سي پکې جی یو ځای کار کړو پکې هغه ورننۍ تجربه بیا ستاسو سره د بدر صاحب سره کوم فلم کې وشوه او انټراکشن څنګه راغی ځکه چې بدر صاحب په کار داره چې یاد کړو لکه جی بالکل د هغې دپاره هم ډېر یو غټ پروګرام په کار دی او په هغې ډېر خلک راتلل په کار دي او هغې باندې خبره کول په کار دي زما خیال دی چې دا د دوی دا کار چې دی دا پریزرو کول په کار دي دې دپاره یو لایبرري په کار ده دې دپاره خلک په کار دي پوهان په کار دي چې په خبرو کې زه خو ډېر وړوکی کس یم زه خو یم چې په دې باندې د دې یونیورسټي ډېر غټ خلک په کار دي چې کینی دا خبرو کې خو افسوس دا دی چې دلته نشته هغه ټرنډ نشته دی که نه نو په دې وجه باندې موږ هم چاته دا ګیله نه شو کولی دا سړي خپل مصروفیات دي بدر صاحب سره چې زما اول بدر صاحب سره خو زما انټروډکشن یعنی روحانی انټروډکشن زه خو وړوکی وم 1972 اول ځل د دې فلم ولګېد اوربل دا زما روحانی انټروډکشن و چې ما د خپل هیرو فلم وکتو زما هیرو ما ته په پښتو کې ویللی چې زه دا یم زما په دماغو کې کېناستو بیا د هغې نه بعد پی در پی د هغې فلمونه ناوې د وشپې دیدن او نور داسې ډېر فلمونه رالل دې کې کتل د دې کار سره موږ لوی شوي وو زموږ نسل ٹھیک شو جی بیا بدر صاحب سره چې زما خپله د کار ټایم راغی نو دا 1987 او فلم د ټوپک جبا نو زه هغه هیرو سره په فرست ټایم فریم کې ولاړم چې کوم ما آیډلایز کړی یا ما ویژوالایز کړی یا ما کتلو هغه سره زه په یو فریم کې ولاړم ما سره فریم سکرین شیر کو بیا د بدر صاحب سره الله دې ول جنتونه نصیب کی بیا د هغې په ډایرکشن کې هغې زه بای اکټر بای هیرو چوایس کړم عجب خان چې هغې ډایرکټر و بیا هغه موږ وکړو ما پکې د شهزاده رول کړو د هغې د رور او بیا بدر صاحب سره چونکې د عمر دغه وفا ونه شوله ټایم کم و ولې چې بیمار هم شولو کارمار هم کم شو نو بس د هغې نه بعد څنګه دا رالی لکه موږ په یو داسې وخت کې یو داسې فلم وکتو یا د هغې په جدید انداز کې چې هغه جوړېدو یا د هغه پبلیسټي کمپین چې کوم روانو زه دا اوس د ریډ چیلي او د سلمان خان پروډکشن د دغه چې ګورم که نه د پبلیسټي کمپینز چې ګورم نو ما ته تاسو را یادېږئ چې کوی هو تم کها د هغه د پبلیسټي ډیزایننګ ډېر جدید او ډېر مؤثر ترین زما په خیال باندې په پاکستان دا اوس چې په هندوستان کې کم کېږي کله کم وخت کې ریلیز شو 2001 کې مطلب دومره وخت د هغې وشو او بیا په داسې وخت کې چې 9/11 هم شوی دی او بیا پاکستان کې چې دی ډېر زیات دغه پکې او بیا ټرینډ سیټینګ و او چې هغه ټایم کې به هغه پاکستان فلم انډسټري چې دا بالکل هغه د ډاون فال ته بالکل ختم وکړه لکه ختمېده ساتې وته پکې دغه رسم څنګه واغسته او دغه تجربه څنګه و ځکه چې د کوی هو تم کها 2-3 انډین فلمونو هم دغه کړی دی د مین ریمیکینګ یې کړی دی بالکل ایگزیکټلی عقیل صاحب داسې وه چې زه ما ایز ان ایکټر چې کله کار کولو فلم کې ناٹ ټلویژن فلم به چې ما کله کولو نو فلم زما قیامت سے قیامت تک الله دې جنتونه نصیب کړي د ممتاز علي خان صاحب دا زموږ روحاني استاد غربل هم د هغې و قیامت سے قیامت تک هم د هغې و ممتاز صاحب هم ډېر غټ ډایرکټر و جي ډېر غټ ډایرکټر یقین وکړئ دا اوس تاسو ته عام چې کوم ماوري د میوزک سلیکشن په دې ډایرکشن خو زه نه پوهېږم او بیا فریمینګ
چې هغه په بلیک اینډ وایټ دور کې کیمرا څنګه استعمالوله. ډیر غټ ډایرکټر جی هغه اوس خلکو ته چونکې زه ایکسپلین کولای نشم که چېرته بیا یو موقع راله ان شاء الله ضرور. خو دا به زه ووایم چې د هغه کارونه شاهکار دي، کمالات دي، او هم زموږ استاد زما استادو. نو د هغې دا فلم چې کله ما وکړو قیامت سے قیامت تک، او بیا مې ورپسې رمبو وکړو، 2-3 فلمونه ما وکړل. هغو فلمونو نه بعد بیا زه د پنجاب فلم انډسټري یوټیلایز نه کړم. ډسټرب به وو مونږه، زه اسماعیل شاه الله دې جنتونه نصیب کړي، هغه هم اظهار قاضي الله جنتونه نصیب کړي، او دا ټول به مونږ به هیرو چې کوم هغه ریکوایرمنټ په هغې پوره او آرټسټانو. خو د هغې ریزن دا و چې چونکې هغه ټایم سوپر سټارډم سلطان رئیس سره و، او سلطان رئیس د پنجاب هارټ فیورټ هیرو، او د هغې ریزن دا و چې هغه خلکو خوښ کړی و. بس د هغه پیټرن باندې چې څنګه روان و، نو زمونږ ایډجسټمنټ چې کوم کنه به نه کېدو. نو ډېر کوشش به مونږ کولو، مونږ به کله کله کېناستو ګپ شپ هم لګولو، ما اسماعیل شاه الله جنت نصیب کو، اظهار قاضي او نورو خبرو گپ شپ هم لگولو، نو نہ کیدا. نو ما ودی طبع مالی یار میرے لیے دعا کریں کہ کبھی اللہ تعالیٰ مجھے کچھ تھوڑے سے پیسے دے دے صحیح تو میں اپنی فلم بناؤں گا، اور پھر کوشش کر کے یہ لوگوں کو بتاؤں گا کہ میں تو یہ چاہتا تھا، آپ لوگ بھی یہی چاہتے تھے یا کچھ اور. بس اگر ٹائم بیا داسې تقریباً یو 8 کاله بعد راغو. زه بیا لاړم انګلینډ له، زما ورلډ تھیټر و، زما ورلډ ټور و. نو ورلډ ټور کې بیا ما سره زما دوستان ملاو شو، وایي راته وویل چې ته کار ول نه کوې. ما ورته وویل چې وایي کار شته نه، وایي چې داسې چل دی، دغه مسله ده، وایي ته کول غواړې؟ ما ویل بالکل. وایي ښه بس ما له نمبر راکړه، نمبر مې یو بر سره ایکسچینج کو. پاکستان لې رالل، خبرې مې پرې وشولې، ګپ شپ ولګېدو. ویل چې څه دی کې څه ضرورت څه وي، ما فرض خدا دا شی نه دی که نه فور د فرسټ ټایم. وایي چې بس دا وکړه، او سکرپټ مالی زه یم، وایي میوزیک مالی زه یم. وایي نو دا به بیا څه، ما خو بس کېږي که نه. هغه ایکچولی زما کتارسیس و که نه، زما یو وینډیټا وه، یو ریوینج و چې دا شی به زه کوم. نو هغه وورو، نو هغه شی چې کوم الله پاک هغه بیا قبول کړو، فلم جوړ شو، فلم ریلیز شو، خلکو وکتو ډېر. هغه تاسو چې څنګه دغه وکړو چې دی څنګه یعنی د پبلسټي ډیزاین شوله، هغه پبلسټي ډېره ښه ډیزاین کړه. دغه پیټرن موږ مخکې نه و کتلی دی. نو هغې کې به دا و چې کله دا ډسټریبیوټرز او دا ایگزیبیټرز آئی چې سینما آنرز وي، او ډسټریبیوټرز هغه چې هغه درېیمه پارټي چې تاسو فلم والی سینما کې ولګوئ، ما نه، یا زه تاسو نه والم زه سینما کې ولم، دیټس کالډ ډسټریبیوټرز که نه. هغه ایگزیبیټرز چې دا ډسټریبیوټرز دي، او یو پروډیوسرز دي. بټوین تھریز د دیو دا لینک کې که نه، خپلو کې یوې جوړوي، یوې خرڅوي، یوې ایگزیبټ کوي. ټیک شو جی. نو هغه ایگزیبیټرز چې کوم وو که نه، ډسټریبیوټرز، هغې له په خپل کور کې ماشومانو، زنانو، بچو ورته وویل چې یہ فلم لے کے آئیں، ٹی وی باندې بچے ټریلر چلے دو، یہ لائیں، یہ فلم چلائیں. نو زمونږ فیور الله تعالی داسې کولو، فلم بیا خلکو وکتو، فلم د خلکو خوښ شو. زه ډېر شکرګزار یم د الله او دغه خلکو چې چا وکتو، د هغې نه بعد هم ما فلم وکړو کیوں تم سے اتنا پیارے. خو 4 کاله منځ کې ګیپ. دغه تیاری غواړي دومره منځ کې زما په زه لږ دی کې دومره یم سستم. لکه زه اوس هم لکه ډېر وخت شو که نه، د کوئی ہو تم کہا دا په صحرا کې چې تاسو کومه یوه ګانا دغه آنچل ہے کیوں ډھلکا ہوا جی، او د هغې چې کوم کیمرا ورک دی، هغه د جدید ترین دور کې هم موږ ته چې دی په پټان کې وښکاري. راځي چې هغې لم یو ټریبیوټ ورکو، مسټر تحسین خان الله دې جنتونه نصیب کړي، دا کیمرامین و چې د دې فلم. نو دا هغه دم پښتونو جي، ځکه د هغه انګلز دومره لږ ډېره زه پوهېږم چې هغه اوس هم ته ګورې. خو بیا لکه دې کې دغه د میوزک سلیکشن چې کوم دغه هم ډېر زیات دی، چې یو نوی سینګر پکې تاسو دغه کو، 2 سینګران جی نه یو الګ دوړه او جی فرست ټایم بالکل. بیا دا بله تجربه بیا څنګه وه، کیوں تم سے اتنا پیار؟ دا هم ډېره زبردست سوپر تجربه وه، او ډېر خوند یې کړو، خلکو ډېر انجوای کړو. بلکې دا د هغه نه لږ حجم کې غټ فلم و. د هغې ریزن دا و چې دغه فلم چې کوم دا په ډي ټي ایس باندې جوړ و، ډالبي ډیجیټل باندې که نه. د ده دا ساوند چې و دا پرولاجیکل ساوند و، مختلف ساوندز به جوړېدل او سکرین ته به راتلل. د هغې افیکټس بدل افیکټس یي که نه، لکه دا مونو کې و، هغه په ډي ټي ایس کې و. او بل د هغه باډي ویټ غټ و د هغه فلم،
لکه هغه وړوکی بجټ والا نو کلاو غټ بجټ والا فلم اوکې اکټران بګډیرو ندیم صاحب طلعت حسین غټ نمونه وداو دا بیا هغه خبره ده چې ایز ډایرکټر دومره غټ ګیپ چې کوم دی په یو داسې وخت کې بیا تاسو ولې واغېستو ځکه ما هغه سټارټ دی چې هغه نوم ډېر پټه چې کوی هو تم کها چېرته ورکې رانه که نه چې د پاکستان فلم انډسټري د یو څو کالو نه نسبتا چې کوم ده هغه ګرومینګ بیا شروع کړل هغه طولانې چې کوم دی هغه شروع کړی دی پکې او په دې کې بیا ستاسو غوندې ډایرکټران بیا څه مسله ده ایډجسټمنټ نه کېږي هغه کم ریکوایرډ مارکیټینګ ټیکټس چې کوم دي د پاکستان ځکه چې موږ وکتل چې ستاسو غوندې پوه یا تعلیم یافته خلک چې کوم دي هغه په لاهور او کراچۍ کې راله لګي فلمونه چې دي لږ ډېر جوړ کو اگر چې هغه د پاکستان د لیول د ایډیا په حواله باندې نه دي یا بعض رایټران چې کوم دي ولې تاسو غیب یې لکه بنیادي دا خو راته نه وایي لکه ځکه چې ستاسو په ټیلنټ کې خو شک نشته ډېره مننه ایز ډایرکټر اکیل صاحب بالکل ډېره شکریا او دا سوال منه ډېر خلک کوي یقین کوي دا تاسو د خلکو ته زړه سوال وکړو او دغه اهم سوال دی ډېر زیات خو زه د دې جواب په دې نشم ورکولی چې دا فلم د کرکټ د لوبې په شان یو بال او یو بیټ او 3 وکټونو باندې نه کېږي دې کې ډېر غټ مشین انوالو دی دې کې فاینانس انوالو دی دې کې ډسټریبیوشن انوالو دی ایگزیبیشن انوالو دی ورلډ رائټس انوالو دي بیا د سینما ټیکټس چې څنګه تاسو خبره وکړله د بزنس ټیکټس هغه چینج شو مخکې به زموږ ډسټریبیوټرز آل ان آل سړی و اوس دا شی چې کوم دی د چینلو لاس له لاړلو چینل چې کوم دی هغه ځان سره خپل رائټس ایښي پروډوسر چې کوم دی هغه یې نیل کړی دی بالکل یې کمزوری کړی دی فلم د هغوی فلم د فلم سازي خو په سکرین باندې مالک د چینل مالک او یا سینما والا چې هغه ناست یا لابیز نو یو کار به چې یو کس کولو موږ به هغه سره ګیله کوله یا جګړه یا مینت یا دوستي یا پرځا یو کار به موږ سره کولو هغه اوس لسو کسانو سره دی اوس لسو مختلفو کسانو سره به موږ چرته دا خبرې کوو او د هغې ریزن صرف دا و چې دا د اناړیانو د لاسه دا شی تقسیم شو اناړیان څنګه چې د کراچۍ د ټلویزیون اکټرانو پروډوسرانو ډایرکټرانو او شوقینو فلمونه شروع کړو د شوق خط خو خبره ده خو لیکن شوق چې پکې اناړیم شي نو بیا ډېر خراب کنه شي نو ایله چې کاروباري خبره لاس لاړه هغې په کاروبار پوهېدل نه ای نه دا شی بار هغې لاس ګریپ کو نو ای چې بیا څنګه پریکټس غوښتل هغه پریکټس شروع شو اوس هم تاسو وګورئ چې هغې صرف ډرامه په سکرین باندې غټه کړې ده فلم نه دی تاسو ورسېدي صرف ډرامه چې دا هغې غټه کړې ده یکسانیت دی د وړوکي سکرین نه یکسانیت دی خو دا موږ وګورو لکه باوجود د دغه چې تاسو د لاهور نه دومره زیات کار وکړو انټرنیشنلي تاسو خلکو تاسو ډېر زیات دغه کړي بیا د فلم هغه سفر چې دی هغه ډېر شاندار دی خاص کر د اردو فلم چې کوم تاسو سفر دی پکې خو زما چې څومره یادېږي د دستار نه بعد تاسو پېښور سنټر کې هم کار نه دی کړی جی دستار زما آخري سیریل بالکل دا کوم کال کې دی شي 2002 نو دلته کې ډرامه نه جوړېږي نه جوړېږي دوی دا ټلویزیون هم تباه کړو که نه دغه هم زما یو ګیله ده د پاکستان ټلویزیون د غړو نه او د حکومت نه د هغې ریزن دا و چې ګوري څومره ټیلنټ دی څومره آرټسټان دي دلته زموږ لوکل ښځې نران ماشومان غټ واړه ټول دا چې کوم دي تاسو وګورئ د دوی څه حال دی دی دلته دوی په تکلیف کې اچولی دي حالانکه دا یو واتی دی ودرولی دی نه د دې نه دی څه کار علي او نه څه شی پکې شته او بس یو برتي ده د ټولو خلکو پکې کېږي دغه چې کوم دی سنټر چې ناموس او بیا د هغه ټول بلا ښې ډرامې موسم ستاسو ډرامه چې وه یا د پښتو چې څومره ډرامه د پښتو ډرامه چې ده هغه به روډ بوته بلاک کېدل که نه خو خپله باندې یاد شي یا دلته کې عجب ګل صاحب فردوس جمال صاحب یا رشید ناز صاحب الله دې وبخي بالکل قوي صاحب بیا ریسنټلی یا په زموږ پښتو په دغه کې اسماعیل شاهد صاحب علمزیب مجاهد صاحب دا ټول چې دی نو لکه موږ دغه سرکاري ادارې چې کوم دي د پاکستان ټلویزیون به زه سریعام نوم وانم ځکه چې هلته کې هېڅ هم نه کېږي هېڅ هم نه کېږي نو موږ انټلیکچولی کمزوري شو یا زموږ سره قصه نشته حالانکې قصې خو زمونږ دومره دي چې هالیوډ په فلمونه جوړوي قصې خو زمونږ دومره دي چې دا 3 ورځې مخکې چې کوم مووي دغه شوې ده د سلمان خان صاحب هغه هم په موږ باندې ده
لکه زمونږ ذکر پکې کېږي یا د پاکستان یا دغه کوم ټیرریزم کوم روش پکې روان دی یا ډایرکټر نشته لکه ډایرکټران به که نه اوس خو موږ ته خو زه خو پاکستان ټلویزیون کې څوک نه پېژنم نو دا بیا جنریشن ګیپ ته یا دی ووایي چې بس وروره دا هتی چې کوم دی دا زموږ د تنخواګانو دپاره دی د صوبې د نمایندګۍ دپاره نه دی دا خبر هم دا دویمه خبره ده د ګوري چې تاسو اول جنگ عظیم وګورئ دویم جنگ عظیم وګورئ په دنیا کې چې چېرته جنګونه شوي دي هلته نه بیا خلکو ادیبانو شاعرانو سټوریانې چې کومې دي داسې په ویډیا راغونډې کړي دي ولې چې هلته خو کهانیانې ایټ سلف پیدا کېږي هغه ځای داسې د کیسو ځای شي که نه یو څوک چانه جدایي څوک صالحات جوړ شي پکې واقعات جوړ شي څوک چېرته دومره واقعات دي که نه چې یعنې پوره صدۍ په یو جنګ باندې چلیږي یو جنګ باندې اوسه پورې دا صدۍ چلی لګیا ده نو تاسو اوس وګورئ چې هغې باندې هغې هالیووډ وکړه پورا فلمونه پې وکړل کله هغې چې وکړي بیا بالیووډ ظاهره د ټرانسلیټ کی کاپی ان پیسټ کی دلته زمونږ ګورئ په دې خطه باندې د دویم جنگ عظیم او د اول جنگ عظیم نه زیات خطرناک جنګونه وشو په دې خاوره 40 کاله خو یعنی په دنیا کې چېرته 40 کاله جنگ نه دی شوی لیکن تاسو وګورئ چې زمونږ ادیبانو زمونږ رایټرانو بالکل دې ځینه سټوري اوچته نه کا صحیح دې خاوره باندې چې څومره یعنی ریچنس دی که نه د سټوریز د کیسو د هرې ګټې لاندې سټوري پرته ده لیکن چا ایکسپوز نه کړله چا دې طرف ته توجه ور نه کړله دا ګوري تاسو دلته چاته ووایي ډېر دولتمند سرمایهدار سړي ته چې یار یو چینل راوړو پښتو وایي دا مړه پرېږده چینل څه کوي یعنې اهمیت نه دی پښتنو د پښتو چینل هم نه اسټابلیش کړی تاسو ګورئ پنجاب کې د پنجاب چینلې دي تقریبا 15 سند کې 9 چینلې دي بلوچستانو ځان له چینل جوړ کړی زموږ د پښتنو چینل نشته او بیا چې موږ سوچو خو بیا موږ وایو چې پښتانه موږ دا یو موږ هغه یو موږ دغه ځای کې بیا لکه د یو میډیا پرسن په حیثیت باندې تاسو ولې نه کوئ لکه ما یو فلم کتو اتفاقا باتور په نوم باندې دی د سنجه دت فلم دی او ډېره ښکلې سټوري ده پروپیګنډه پکې هم ده خو هغه افغانستان بیسټ او زما په خیال شوټینګ هم هلته کې شوی دی ایون پټان چې دی هغې کې افغانستان ټچز دي پکې ولې وسایل نشته بعضې متعلقه خلک چې کوم دي هغه سپانسر کوي نه د هغو پکې دلچسپي پکې نشته یا تاسو ګڼئ چې دا یو رسکي کار دی د یو پښتون دومره ښه ډایرکټر په موجودګۍ کې موږ دغه مووي نه ولې محروم یو لکه تاسو پلانینګ د دې نشي کېدای زما خیال دی چې دا ښه خبره تاسو وکړه لکه نه چې دی بیک اپ کوي نه سړی نشته فاینانسرز نشته دي یعنی دی د کریشن کار سره تعلق د دی نشته دی ته دا وایي چې فلم جوړې دی وي چې دا بل شی دا د فضول شانتې کار دی د دې څه اهمیت نشته دا د دې په نظر کې د دې خبرې څه اهمیت نشته ټلویزیون ډراما فلم اخبار دې سره د هیڅ تعلق نشته دا چېرته څه بل څه شی بیا جوړ شي بیا خبرې جوړې شي که نه سړي پسې بیا بد وایي او څه خبرې څه کوي زه خو ډېر فیډ اپ شم دې خبر نه بس الله دې پوهه ورکړي بس را دی وړي چې زه بیا ولا جوړ کړم او چې ورته وښایو چې دې ته وایي کار تاسو ثابت کړي هم دي بس دغه به ووایو خو یو خبره ده څومره چې ستاسو مزاج دی یا ستاسو په شخصیت کې پوره اثریت دی هغه داسې خاموشي ده پکې زه خو ګورې څومره چې زما ستاسو سره انټریکشن راغلی دی ته خو ګورې هغه د خاموشۍ هغه طوفان څه چل خو به کوې داسې خبر شته چې دا خو زه نه منډه منم نه که نه چې عجب ګله همداسې بیکاره مړ شو بیکاره نه چې لکه خاموشه به نه شي څه خو به نو څه داسې اشارتن څه خبرې نه شي زمونږ به کې ځکه موږ نن کار زوم نه دی اخیستی دې لپاره چې موږ ستاسو سره داسې شن او چې کله هم راځئ نو موږ ته به د هسټري به دغه کوو دا یادوو انشاءالله زما سوال به نه نظر انداز کوئ ما ته پته ایګزیکټلی نه عاقل صاحب نه ډېر مزیدار سوال دی او ډېر ښه فریم شو او په ښه ټایم کې د هغې ریزن دا دی فاینانس ډیر زیات دی نن سبا یو نارمل فلم چې کوم دی که نه هغه د 5 کروڑ نه شروع شي بالکل عام میډیوکر شانتې فلم عام نارمل شانتې فلم جوړوي چې که نه بس 15 کروڑ نن سبا لږ بجټ های دی ولې چې د هغې په ایکزیکیوشن باندې پیسه لګي 15 کروڑ نه شروع شي نو تقریبا 20-25 کروڑ پورې ښه فلم جوړېدی شي دا 15 کروڑ والا سټارټ دی 10 کروڑ 15 کروڑ کې مډ رینج دی او 20 to 30 to 40 50 بیا نو څنګه چې ست جوړولې شي هغه رنګ خو د مارکیټ چونکې زموږ مارکیټ وړو کې دی موږ هندوستان نه یو او سینما کمه ده او حالات موږ ته داسې دي چې د فلم هغه سازګاري حالات نه دي چې خلک زیات لاړ شي او انټرټین شي
خو چونکې موږ سره ورلد مارکیټ خو شته ټول دنیا پراته ده که نه باوجود د دې چې د کرونا نه بعد انډسټري افیکټ شوې ده خو رو بیا هم جوړیږي او راځي فلمونه خلک ګوري لګیا دي ریسټوریشن روان دی نو کوشش وکوم خو څه فاینل څه شی را سره نشته چې زه یو دم زه ویم چې دا اوس سره دست دا شی شته دی زه کولی شم خو کوشش به زما دا وي چې پښتنو لا خصوصا او دنیا لا نړۍ لا انشاءالله یو ښه فلم وله ورکو بس پته خو نه لګي د زندګۍ او دغه کوم چې زما مقصد ده پکې با مقصده چې دا موږ کوم اشاره وکړه چې په موږ باندې کم تیر شوي دي چې دا خلک بیا دغه کوي کو زه د بدر صاحب یا د یاسمین خان دغه په دې دور کې ګورم د جدید ټیکنالوژي یا د ګوګل یا د یوټیوب د وجه نه نو یو شی په ریکارډ باندې موږ راوسته شو اجازه ګور صاحب عام خلک چې کوم دي لږ به هغه دغه انټلیکچوال لیول نه لږ را دغه شو اخري لمحې دي پکې په پښتنو کې عام خلک زمونږ سوزکی والا زمونږ رکشې والا زمونږ ریډې والا زمونږ عام دکاندار بیا په هغې کې د پښتنو ځوانانو تعداد پکې ډېر زیات دی د پښتو فلم په حواله باندې ډېر خلک چې کوم دي په لکونو کروڑونو باندې کو نه په لکونو باندې هغه دغه تاسو سره یو انټراکشن چې دی هغه شته د فلم بین په حیثیت باندې د پښتنو ځوانانو لا یو پیغام داسې ورکوي خاص کر د سوشل میډیا چې دا کم ولړبازي شروع شوې ده یا دا کم شرمول شروع شوي دي یا دا کم رویه چې کم دي چې یاره دوی د نشي کولی چې دا خپل دغه ټیکنالوژي چې د معلوماتو دپاره یا د ښه سرګرمیانو چې دپاره چې دغه استعمال کړی شي ځکه چې موږ ګورې دې شي ډېر زیات ډیمیج کړو ډېر زیات پریشانه یې کړو ها تی کې چونکې د ګورنمنټ ریګولیشن پکار دی که نه یو ریګولیشن اتھارټي پکار ده اوس یو نوې اصطلاح راوتې ده سټیزن جرنالست او هغه خو موږ غرق دې ډېر غر کېدل وکړه که نه چې دې خو بالکل خلک تباه کړل سټیزن جرنالست څه شی دی سټیزن خو هر سړی کېدای مایک خو لیکي نه باسي زه هم دغه چونکې ایتھکس لیس دي زه د دې ته زه صرف دومره یو عرض کوم چې پلیز دا کار څه کار دی او د دې کار باقاعده څه خبرې دي هغه پوه شي په هغې باندې عزت کوي مهرباني وکړئ ضرور وکړئ دا ستاسو حق دی خو لیکن د دې ایتھکس خو فالو کوئ که نه چې څه شی دي بیا زمونږ کتونکي وګورئ چې په هغې ظاهر د هغې چې څنګه پروډکټ پیش کوي یا یې څه ورکوي نو د هغې لاندې به بیا هماغه کامنټس راځي که نه هغه کامنټس هم ډېر مطلب سب سټنډرډ وي ډېر بد وي که نه نو زه عرض صرف پښتنو ته دا کوم چې پلیز تاسو د الله د خاطره داسې مه کوئ دا مایک او کیمرا دا یو باقاعده ګن دی ګن یعنی ټوپک یو نه د چې په لاس کې ورکو خلک پلیز او د دې استعمال صحیح وکړئ دا ډز غلط مه کوئ دا غلطیږي دې باندې د خلکو خو اوس اکثره ګورم ډېر خلک په خپلو کې پکې په بحث شي په جګړو شي یو بل له خاندان کنځي زنانه له بدې ردې وي نو فور ګاډ سیک زما دا ریکویسټ دی ټولو ته چې داسې مه کوئ دا په ټوله نړۍ کې خلک ګوري د پښتنو یو د قدر او د عزت او د پښتونولۍ یو خپله بیله ویلیو ده هغه ویلیو ډیمیج کېږي لګیا ده هغه جست صرف په دې خبرو ډیمیج کېږي لګیا ده ټیک د موږ نه هم غلطیانې شوي دي موږ څه داسې خلک نه یو چې موږ به څه ښه کړي یا پښتو له موږ څه خدمت کړي موږ نه هم کمیانې کوتاهیانې شوي دي موږ د هغې ډېره زیاته بخښنه غواړو معافي غواړو د پوره قوم نه خو لیکن تاسو باندې ډېره غټه ذمهداري ده پلیز تاسو اوس دې ټایم کې د دې شي استعمال ټیک وکړئ صحیح طریقې سره دا یوټیلایز کړئ هېڅ خبره پکې نشته ده تاسو وکړئ که نه چې څه غواړئ وکړئ په ذمهوارۍ وکړئ په یو بل باندې بدې ردې مو وایي کنځلې مه کوئ دا خبرې خوند نه کوي دا بدې خبرې دي دا زموږ سپکاوی کوي په نړۍ کې نورو قومونو ته موږ ډېر بد رد ښکارېږو چې ځو نو تاسو ښه پوهه او ښایسته خلک یې د پښتو نه ډک خلک یې پلیز داسې مه کوئ ډېره مننه او د دې وعدې سره جی چې ما ته زه بیا هغه خبره بیا دوهراوم چې دا طوفان چې دی هغه به په پازیټیو دغه کې لکه دغه به سیرابۍ زموږ انډسټري by the grace of God by the grace of انشاءالله by the grace چې کله هغه د اعلان نوبت رالو نو هم په سونو باندې به موږ دغه اعلان کوو دا زموږ تاسو باندې انشاءالله and thank you for inviting me thank you very nice meeting to you ډېر خوشحاله شوم الله دې تاسو له او تاسو دې چینل له او تاسو کار له ډېر برکت درکړي او وکیل صاحب زما ډېر خوښي ډېر د مینې او ډېر نازولې جرنلسټ او صدر انا کې ته پکړای نه ورکه پکړای ډېر مننه جګور صاحب الله دې دغه څه خنداشین راته ساته او تاسو غوښنه خلک چې دی هغه زمونږ خاص کر پښتنو ته دا ډېر غټ ضرورت دی
اوس دا منګه د خوشحالۍ والا او د مزیدارې خبرې خلاصې کړې او دا ګرانو اوریدونکو کتونکو ته هم وایم د دې نه بعد چې کوم دی د ټینشن والا یو شو چې کوم دا شمس مامن به هغه دغه کوي هغه کې به ټول ډز ډوزه واخلي ولانجې کونجې که نه نو بیا ستاسو ډېرې زیاته مننه الله مو ژوندی راته ساته ګرانو کتونکو راکړئ اجازه ته ګرانو کتونکو او اوریدونکو اوس خو دا هم یو خبره ده که نه دواړه دي اجازه ته راته راکئ د دې دعا سره چې موږ به چې کوم ځای کې زموږ وس رسي د خپل استطاعت د حیثیت مطابق به د خپل خاورې د خپل وطن د خپلو خلکو نمایندګي کوو او کوشش به کوو چې د عجب ګل صاحب غوندې هغه خلک چې هغوی په ډېرو بدو حالاتو کې د پښتنو نوم چې دی په خپل پیډ کې متعارف کړی دی په هغوی باندې د هغوی به نه صرف فخر به کوو بلکې قدر به هم کوو. د الله په امان.